بسم الله الرحمن الرحيم. وتستحب صلاة الاستخارة وهي ركعتان. د استخاري مونځ چې دا نفل مونځ دی او دا 2 رکعاته دي. اول د استخاري د لپاره طریقه کار دی. طریقه د استخاري متعلق چې کوم احادیثونه ثابت ده صحیح طریقه هغه دا چې مکروه وخت نوي او د 2 رکعاته نفل کی د استخاري په نیت سره چې دا د یو کار په حق کې زه استخاره کوم د هغه 2 رکعاته مونځ دی د ادا کی کله چې دا 2 رکعاته نفل دی ادا کی د هغه نفل نورستو د استخاري دعا و احادیثو کې کومه دعا راغله عام درودونو هغه دعا ذکر کړی ده هغه دعا دی او دعاء اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم فأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فأصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. دا دعاء دا كلمات بديوي وديك دوزل الألفاظ دا أن هذا الأمر رجي أن هذا الأمر يوزل دا خير دا بارا دوينزل چكم كار دا شر وينو دا غينا دا پنا متعلق رجي أن هذا الأمر په دې ځکه به یو سړی عربي ویل شي او د کوم کار د لپاره د استخاره کوي نو د امر په ځای باندې به د هغه الفاظ وي لکه سړی د نکاح لپاره استخاره کوي نو دی وایي ان هذا النکاح یا د کاروبار لپاره کوي نو ان هذا التجاره یا د یو څیز د خرڅولو لپاره ان هذا البيع یا یو سفر لپاره کوي ان هذا السفر نو دا کلمات وي که سړی پیږي او ویل شي دا کلمات دی وي دی دواړو کې ان هذا الامر یعنی ان هذا السفر خير لي او لاندې بوي ان هذا السفر شر لي لکه کدی سفر کې مال خیری الله دا زما مقدر وګرځي دا ماته نصیب کا کپدې کې شر وي زما د پاره نو ماته بچ کا نو پدې کې بده دا وایي چې چرته د عربی په الفاظو پیږي که عربی په الفاظو نه پیږي نو ان هذا الامر چې د کله وایي نو په خپل زړه کې دی د هغه کار خیال راولي چې دا استخاره زه د کوم کار لپاره کوم کوم عمل لپاره کوم نو د هغه کار خیال دی خپل په ذهن کې راولي او دا دعا دی وي د دعا ویلو نه وروسته بیا که د زړه مطمئن شي په دې کار باندې نو دی دا کار وکړي او که زړه مطمئن نشو نو دا کار دی نه کی په دې کې به د لپاره خیر نه نو استخاره د لپاره خوب ضروری نه دی چې خامخا به خوب کې دی بود کیږي او خوب کې به دې سګوري نو په هغه باندې به بیا دې فیصله نافذ کړي دا څنګه ده بلکې درجه هم استخاره کولی شي استخاره وکړه 2 رکعاته نفل وکړل دعا ویله دین وروسته کده په هغه کار باندې مطمئن شو زړه کلک شو او دي کی که مطمئن نشو نو نه دی کوي او بعض علماء نه دا منقول چې کله د شپې استخاره کوي د شپې د استخاره وکي د ود کېدو نه مخکې بیا د اودس په حالت کې د خي طرف ته مخواړي لکه مسنون طریقې سره دی ودشي او خوب کې کده وګوري سپینواله وکړه یا د وخو پرنګ شینواله وکړه نو د کار کې د لپاره خیر دی دا دی وکي او که ستورواله یا سورواله ولیدو نو په دې کار کې د لپاره خیر نشته دی دا دی نه کوي که یو ځل استخاره سره د مسله حل نشله مطمئن نشو نو وو ځل پور استخاره دی کولی شي وو ځل پور استخاره دی کی چې کله په کار باندې مطمئن شو کار دی کی که مطمئن نشو پس لکه د کار په حق کې صدقه پیدا شو د شر خبره پیدا شله نو هغه کار هغه دی پریږدي او بهتر طریقه دا ده چې یو سړی استخاره په خپل وکړي په بل باندې اگر چې استخاره کول جایز خودي لیکن چې کومه فائدہ ده هغه فائدہ د تنه حاصلېږي د خپل وکړي نو سره به مطمئن شي یا په زړه کې د هغه کار متعلق څه امر ورای شي په هغه باندې به فیصله کوي